وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی د ګیرې په باره کې. وای دلته بعضې ملګري دي زمونږ هغوی وایي چې د ګیرې دپاره صحت نشته دی، چې صرف په مخ باندې علامه ښکاره کېږي د ګیرې، نو بس دومره کافي ده. ګیره پرېښودل دا واجب دی، او د ګیرې کټ کول یا خرول دا حرام دی او ګناه کبیره ده. اولا زه یو څو احادیث تاسو ته پیش کوم چې په هغې کې حکم راغلی دی د ګیرې د پرېښودو. یو حدیث مبارک دی، صحیح مسلم کې نقل دی. فرمایي عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو برید په قینچي باندې واړه کوي، واعفوا اللحى او ګیرې اوږدې پرېږدئ. او بل روایت کې راځي، هغه هم د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه نقل دی. فرمای انه امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحیة. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم حکم کړی د بریتو په وړو کولو باندې او د ګیرې په اوږدو پرېښودو باندې، او امر د پیغمبر هغه د وجوب د پاره. بل حدیث مبارک دی په بخاری او مسلم شریف دواړو کې نقل دی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه. فرمای عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خالف المشرکین اوفروا اللحى واحفوا الشوارب. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو د مشرکین مخالفت وکئ. اوفروا اللحى تاسو ګیرې اوږدې پرېږدئ. واحفوا الشوارب او برید په قینچي باندې واړه کوي. بل روایت ده هغه نقل ده په صحیح مسلم کې د ابي هريره رضی الله عنه نه. فرمایي عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب ورخ اللحى خالف المجوس. ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو برید واړه کوئ او ګیرې اوږدې پرېږدئ. خالف المجوس د مجوسو مخالفت وکئ، یعنی هغه خلک چې هغوی د اور عبادت کوونکي دي. دینه د دواړو احادیثو نه معلومه شوه چې ګیره کټ کول او برید اوږده پرېښودل داسې اوږده چې لکه نن سبا بعضې ناپوهه خلک چې پرېږدي چې هغه ویښته د په خوراک یا اسکاک کې چې دی خوري نو په هغې کې هم لګي، نو دا د مشرکانو او د مجوسو عملو. یو بل حدیث مبارک دی د عایشې رضی الله عنها نه، هغه هم مسلم شریف کې نقل دی. فرمایي عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 من الفطره. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایل لس سیزونه داسې دي چې هغه په فطرت کې داخل دي، هغه د فطرت اسلامی نښې او علامې دي. او بیا د هغې نه بعضې ذکر کړي دي قص الشارب و اعفاء اللحیه. یو په هغې کې برید په قینچي باندې واړه کول دي، و اعفاء اللحیه او ګیره اوږده پرېښودل دي. دې حدیث مبارک کې خو په دې احادیثو کې ذکر او حکم راغلی دی د ګیرې د پرېښودو اوږده پرېښودل او د بریتو د وړو کولو ذکر راغلی دی. دې نه علاوه چې مونږ وایو چې د ګیرې اندازه هغه قبضې پورې ده، د دې مطلب دا دی چې که سړی د قبضې نه اوږده پرېږدي نو هم جایز ده، لیکن که یو سړی ډیره اوږده ګیره نه پرېږدي نو بیا حد د هغې چې دی نو هغه دغه پورې دی، یو موټی پورې،
د یو موټي چې هغه ته قبضه ویل کېږي د قبضې په اندازه باندې ګیره پرې خودل دا واجب دی. یو خو د قران کریم د آیات نه معلومیږي 14مه پاره کې د موسی علی السلام او داغه د قوم واقعا الله پاک ذکر کړی ده. هغه واقعا زمونږ مقصد نه ده چې کله موسی علی السلام کوه تور ته لاړ د تورات د اخستو د پاره نو الته سلوي خرزه موسی علی السلام تیرې کړې دلته قوم د سخی په عبادت کې مبتلا شو. کله چې موسی علی السلام راغی نو هارون علی السلام پاغي باندې مقرر کړو خو چې راغی چې وی کته قوم د سخی په عبادت کې مبتلا ده نو د ډېری غصې د وجنه هارون علی السلام راونیو د سر د ویختو او د ګیرینه سور ته فرمای هارون علی السلام ورته فرمای لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ما د سر او د ګیرینه منیسا لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ما خو دوی ته ځکه سنوي چې دوی ته ما نصيحت کړو خو دوی په عمل نکاو لیکن ما د سزا په میدان کې دوی ته ځکه سن دی ویلي چې بیا به تا راته وی چې تا د بنی اسرائیل په منځ کې جدایي او تفریقه راوستې ده. نو دلته ورته فرمایي لا تاخذ بلحيتي منی سما د ګیرینا دینه معلومیږي چې د هارون علیه السلام دومره ګیره وا چې هغه په قبضه کې راتله. نو دا هم د قبضې د پاره یو دلیل دی او آیات قرآنی ده. او بل کتاب الاثار کې روایت نقل ده فرمای اخبرنا ابو حنیفه عن الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضه. امام محمد رحمت الله علیه روایت نقل کړی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه هغه روایت نقل کړی د هیثم نه رحمت الله علیه هغه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه انه كان هو عبد الله ابن عمر چې هغه با ګیره په قبضه کې ونیوله ثم يقص ما تحت القبضه بیا به چې د قبضې نه کم لاندې ویخته د لاس نه لاندې راغله نو هغه به واړه کړه. قال محمد امام محمد رحمت الله علیه فرمای وبه ناخذ او په دې باندې زمونږ عمل دی او هو قول ابي حنیفه او دا قول د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هم ده. او مشکات شریف کې حدیث ته چې دا غینه معلومیږي چې نبی رسول الله والسلام هغه د قبضې نه زیاتی ویخته هغه کله نا کله واړه کړی دي. مشکات شریف کې او ترمذی کې روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من لحيته من عرضها وطولها. نبی رسول الله والسلام با د ګیرینا په پلنوالي او په ګډوالي سره سو وخته اخستل نو دا هغه وخته و چې کوم به د قبضې نه زیاتی وو. دغه شان فتاوی علمگیری هم دا مسله نقل کړی ده فرمای ولا بأس اذا طالت لحيته ان ياخذ من اطرافها. پروانشته دی چې کله ګیره اوږده شي او داغه د اطرافونه سړی وخته واخلي. ولا بأس او پروانشته دی ان يقبض على لحيته چې یو سړی په خپل ګیره باندې قبضه ولګي یعنی د لاس په قبضه کې ونیسي نو فإن زاد على قبضه منها شيء جزه بیا چې د قبضې نه کم وخته زیات شي نو جزه هغه کټ کی. نو د قبضې ثبوت د قران کریم د آیات نم ده او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د عمل او دغه د حدیث نم ده او د نبی رسول الله د عمل نم معلومیږي او د فقها او اتفاق هم ده په دې باندې. نو ګیره پرې خودل دا واجب دي او سنت چې ورته ویل کېږي نو هغه په دې بنا چې ثبوت په سنت راغله. نور ګیره واجب ده ځکه ګیره ټول پیغمبرانو پرې خده او ټولو صحابه کرامو پرې خده نه د پیغمبر علی السلام نه د ګیری خرول ثابت دي نه د نورو پیغمبرانو نه او نه د صحابه کرامو نه د ګیری خرول ثابت دي. او اندازه هغه دا ده چې بعض صحابه د قبضې نه زیاته پرې خده او بعض صحابه کرامو اکتفا کړی ده په قبضه باندې.
نو د قبضې نه چې ګیره وړی او سړی وړکی نو دا ګناه کبیره ده او دا عمل حرام ده. آپ کی مسائل د دې پوره وضاحت کړی دی د هغې جلد 8 او صفحه نمبر 304 او 315.